درانیانو فرمایش دی واجور پنیا پسې وګا دا صادق دی او دوی فرمایش وایي تل دیوی زندہ باد درانی اتحاد شرمیلیے ننگوالی دیا باس درانی درین راغلی متاثل ادنزی سم تعلیق دی امین نوم می دی مونږ راغلی ډیر په تفهیم باندې زمونږ د کمیټو فیصله وشولې او ټول څومره خلک چې راغلي ډیر خوشاله لاړل او ان شاء الله آینده هم د داسې پوره کارکردګۍ مظاهره به کوي دا اپر دی حاجي خان بادشاه چې راغلی او دا غزي کې تنظیم هغه د پروګرام او ان شاء الله موږ چې کومه خپل تنظیم مخکې باندې دیو چې څومره وخت راغلی او نوم یې په کرم خان بادشاه حاجي صاحب له خدای عزت ورکړي او هغه دا پروګرام چې څومره مخ وړاندې بوزي ان شاء الله کامیاب وي او کامیاب دی او څنګه چې هغه غیرتي انسان دی چې خدای پاک په ټولو کې دا غیرت دا وایم چې څومره حاجي صاحب ته په کامیاب پروګرام باندې خراج تقسیم پیش کوم او دا څومره میلمانه چې زموږ د لور دی او د افر دی او د سوات نه راغلي او د ملکن ډیویژن نه ټول ته خوش آمدید وایم او مبارکي ورته ورکوم په دې کامیاب پروګرام باندې او لکه شارټ کټ ټیم د ټیم نشته او الله جل جلاله زموږ د روري داسې قایم او دایم اوسه الله تعالی نه راغلی او ډېر ښکلی پروګرام او ډېره مزه یې وکړه او موږ ته خو ډېر زیات په دردان ښکاره شو چې پهله ځل ډیلۍ ته راغلو خو ډېر خوند یې وکړو او موږ ویل چې یاره دا خلک نه دی د یو تړون جوړ شي نو هغه شان د دم ښکار یې چې یاره دا یو دی او نور به کوم ان شاء الله کوشش کوو تاسو به هم کوئ موږ به هم کوو دراني سرکاني خبره ده د په دې باندې موږ ډېر مطمئن شو خوشحاله شو چې سرکاني کو درانه په دنیا کې ډېر شته موږ هر څه په خپل کلی کې قومیت کوو خو بهر یو بل نه پیژنده نه په دې وجه باندې موږ یو بل پیژنده چې خان باچا حاجي صاحب راپاڅېد او موږ یې راپاڅولو موږ کار جوړ کړو نو موږ ټول په دې باندې خوشحالي ښکاره کړه چې ډېر ښه کامیاب میټینګ وشو زوره او موږ پرې ښه مطمئن یو انشاءالله دا تنظیم په ترقۍ باندې روان وي او ښه مطمئن یو زما نوم ګلنصیر دی راغلی یم د قاضي آباد څخه او دا نننۍ غونډه چې وه دا زموږ د اتفاق او اتحاد دپاره وه خیمې نه راغلي او په خپله زرګرۍ کار کوم فرمان جوړوي کوشش کوو چې موږ ځای په ځای ورکو څونه درانیانو بس د هغې دپاره هلې ځلې شروع دي کوشش کوو ډېر زیات یو د یو بل نه ورکو نو انشاءالله دا کوم پروګرام چې روان دی د دې په سبب سره موږ ټول یو ځای کوو یو بل سره پایبندي سیلال قلعه میدان سره موږ تعلق دی لوړ دی او نوم یې دراني دی او کرن اوس چې د هغه ځای تحصیل ذمهواري ماته نننۍ غونډه چې دغې چا ستړي کړی د هغو څومره ایفرټس چې دي د هغه زه اپریشیټ کوم او هغو ته خراجي تحسین پیش کوم چې په کومه طریقه باندې دې زموږ د قوم راغونډ کړو او دلته چې موږ یو ځای ته کښېنو یو دسترخوان ته کښېنو ورونو دا نن ورځ خدای شته چې ډېر زیات انتهایي د خوشحالۍ مقام دی او ډېر زیات په دې نن ورځ باندې زه خو به درته دومره ووایم چې ډېر زیات انتهایي خوشحاله یم ځکه چې دا نن کوم خلک راغونډ شوي دي او کوم مشران راغلي دي نو دا واحد صرف او صرف د یوې د کورنۍ نه یو کس راغلی دی د کورنۍ نه یو کس راغلی دی او هغه کسان چې څومره دي نو هغه هم لکه داسې دي چې نیم په نیمه کسان هم نه دي راغلي لکه دا دینځي چې کوم خلک دی نو په ډېر کم تعداد کې شوي دی راغلي دي دغسې که هغه د میدان دي دغسې په دیر آبر کې چې څومره خلک دي او دغسې په ډبنجن کې خاص کر د سوات نه مونږ صرف او صرف شپږ کسان راغوښتي دي شپږ کسان چې هغه زمونږ د هغه ځای جوړه شوې کابینه ده صرف هغه کسان راغلي دي نو زه یم الحمدلله چې د دراني قوم چې مونږ ته دا پته هم نه وه چې لکه په دومره ګڼ تعداد کې به په سوات کې او دومره به په آبر ډېر کې او دومره په دیر لویر کې زه ستاسو ټولو ډېر انتهایي د زړه له کومې نه شکریا ادا کوم چې زمونږ په یو معمولي خبره باندې تاسو ټول دې ځای ته حاضر شئ
نننی پروګرام چې کوم دی ورونو په دې کې به مونږ دا ویلو چې د تحصیل کابینټ به جوړېږي د ډسټرکټ به جوړېږي او دلته به د ډویژن کابینټ هم جوړېږي په دې سره سره به چې د یوت کابینټ چې دی نو په هغې کې هم لکه دغه شته دی او دغسې دا چې د کور کمیټې چې کومه ده سپریم کونسل نو هغه هم انشاءالله تعالی هغه هم په وجود کې راځي او دغسې چې د ډویژن کوم دغه دی نو هغه به هم راځي او د ډسټرکټ به هم راځي ورونو زه تاسو ته دا وایم چې دا مشري تاسو ته زه بار بار لیکم چې دا مشري یو اعزاز دی خو دا مشري د غنو تاج هم دی اعزاز هم دی خو د غنو تاج هم دی دا مشري چې کومه ده نو زه تاسو ته دا وایم چې دا ډېره انتهایي پراخه زړه ډېره غټه سینه او ډېره ذات لاسونه غواړي مونږ په خپل پروګرام کې مخکې په هر ځای کې چې دی نو دا خبره پېښ شوې ده چې چانده مونږ پر دې تنظیم کې بنده کړې ده او دا هم ویلي دي چې هغه مشران چې څوک مشران جوړ شي هماغه خلک به دغه کوي هغه خلک به خرچم کوي او هغه خلک به انشاءالله تعالی چې د قوم له منډې تړلې هم وي ورونو نن مونږ الحمدلله د تحصیل کابینټ چې کوم دی نو دا دغه شوي دي دا جوړ شوي دي د تحصیل کابینټ چې جوړې شوي دي هغې دپاره دا راغلی چې دا کابینټ چې کومې جوړې شوي دي دا به هېڅوک نه نشر کوي نه په واټساپ نه په ګروپ کې او نه په فیسبوک باندې دا به بلکل په ځای باندې پرتي د دې به هېڅ چا ته راغه نه کېږي د ډسټرکټ کابینټ چې کومه جوړې شي نو هغه به هم په دغسې انداز وي چې هغه به نه په واټساپ او نه په فیسبوک په دې باندې نشر کېږي د ډویژن چې کوم کابینټ جوړ شي نو دا به هم نه نشر کېږي دا به بلکل د ځان سره پټ ساتئ دا به زمونږ د خپل منځ خبره کله چې مونږ نن ټیم ورکوو زمونږ ټول پاکستان چیرمین عباس دراني صاحب هغه تاسو د ډویژن خلکو ته کریډټ درکړه چې ملکان ډویژن کې چې کوم کار شوی دا په یو ځای کې مونږ ولیکه یو ځای کې نه دی شوی اوس تاسو ته درخواست کوم خپلې خبرې ختموم ستاسو نه به دا توقع کوم چې راته مې وویل مخالفتونه به نه کوو مسئلې به نه کوو چې څوک خفه و یو ملګری به بل ته نه وایي ما ته به صرف او صرف ما ته وایي راغلي تاسو ټول هغه خلک راغلي چې د ډویژن د منتخب نمایندګانو دپاره د ډسټرکټ کابینټ د جوړولو نمایندګان تاسو د ټول قوم مشران یو کس په دې ناستو خلکو کې داسې نشته چې هغه د قوم د خپل ورورولۍ او د کلي نماینده نه دی راغلی زه به نن ګورم چې تاسو څنګه فیصله کوئ تاسو څه قسم فیصله کوئ تاسو به هغه فیصله کوئ چې دا د ورورولۍ تنظیم مخ په وړاندې لاړ شي تاسو به هغه فیصله کوئ چې هغه د دراني قوم دپاره یو زبردسته فیصله او تاسو ته دا وایم چې د حلفنامې په شق نمبر 6 کې په شق نمبر 6 کې په دې باندې موږ حل پوچت کړی دی چې په خپله ورورولۍ کې په دراني قوم کې په دې کې به موږ فیصلې په عدل او په انصاف او په برابرۍ سره کوو کتل هم ده که نه انتهایی بدبخت به په دې قوم کې هغه سړی بیا چې هغه د قوم فیصلې په برابرۍ او په یو شان او په انصاف نه کوي زه وایم دا به ډېر غټ بدبخت وي که هغه زه یم او که هغه بل سړی دی ستاسو د ټولو نه دا توقع لرم د ټولو نه دا توقع لرم چې تاسو به ډېر انتهایی زبردست فیصله کوئ انشاءالله زه وایم کومې کابینټ چې اعلان شي هغې دپاره به بیا مونږ په دې سټیج باندې دلته د عباس دراني صاحب په مخ کې باندې هغه خبره اعلان کوو چې د دې کابینټ دپاره به څومره ټیم د ډویژن
د ډسټرک او د تحصیل د کابینټو دپاره به څومره ټیمې هغه مختصر ټیمې د څه لپاره به هغه به ستاسو کارکردګي هغه مشران چې تاسو منتخب نمایندګان یې د هغې هغه کارکردګي به موږ ګورو چې هغه کارکردګي څنګه ده ټیک ده نه ده تنظیم مخ په وړاندې ځي که شاته را روان دی هر هغه سړی که زه هم وم نو زه به په دې سټیج باندې دلته عباس دراني صاحب ته یو خبره کوم ورته به وایم که زما کارکردګي ښه نه وه او تنظیم مخ په وړاندې باندې زما په قیادت کې نشه تللی نو ما به لرې کې او تاسو نه به مې کومه خبره وي چې ستاسو هم د ډیویژن د ډسټرک د تحصیل د یوت د هر یوې کمیټۍ د مشر کارکردګي ښه نه وه تاسو به هم نه خفه کېږئ تاسو به هم لرې کوم زه به هم لرې کېږم تاسو هم لرې کېږئ په دې ستاسو د ټولو ولې هر چې خبره چې زما کارکردګي ښه نه وي او دورانه خرې اوس رواني نو موږ د دې لپاره تنظیم جوړ کړی چې دا به ریورس دي که نه دا مخ په وړاندې ځي دا به مخ په وړاندې ځي نو هلې به تنظیم چلېږي زه تاسو ته دا وایم چې دا کابینټ چې رایې کېږي هېڅوک به نه خفه کېږي هېڅوک به نه خفه کېږي او انشاءالله تعالی زه دا وایم چې خفګان له خو به څوک هم نه ورکوو انشاءالله هېڅوک به خفګان له نه ورکوو او که څوک په مشرۍ خفه کېده چې زه یې نه کړمه کاره خبره به راته کوي انشاءالله تعالی چې ښه زبردست مقام دی انشاءالله څوک هم نشي پاتې کېدی رانه یو کس هم انشاءالله نشي پاتې کېدی چې څوک خفه خو یو خبره باندې به خفه کېږم هغه خبره به دی چې په زور خبرې دا چل وشو هغه چل وشو دا کار وشو که ما ته چا وویل او زما نه خفه شه بیا تاسو علیه خو زما نه چې خفه شه هم په خپل منځ کې یو کار څنګه مسله ولا چې ګوره خفه کېږئ به نه چې څوک په کومه خبره خفه و ما ته به وایي چې خان بادشاه زه د خلکو یا زه د دغه نه اصطلاح شویم ستاسو په تحصیلونو کې ما کار لرلی نه دی لرلی د اپراتیر کمیټې جوړه شوې ده ما پکې کار نه دی لرلی زه بالکل غیر جانبدار یم په دې مسله کې د سوات کابینټ جوړې شوې دي د سوات صدر صاحب نائب صدر سینیر نائب صدر جنرال سیکرټري ټول مشران انجینیر وزیر زاده صاحب ټول ناست دي الحمدلله ما پکې هېڅ کار نه دی لرلی د تحصیل صدر محسن علي صاحب ناست دی ټول تاسو ناست دی ما پکې کار نه دی لرلی زه یو خیر جانبداره پاتې شوم پکې چې کومه خبره باندې تاسو ورانه شوي هغې مې دله فیصله کړې الحمدلله اوس هم درته دا وایم ستاسو په ډسټرک کې هم کار نه لرم ستاسو په ډویژن کې هم کار نه لرم که تاسو پرې ورانېدئ بیا به خامخا لکه مداخلت کوم بیا خو بیا کوم که نه مداخلت به بیا کوم بالکل هر څوک د خپلې رایې د جایز رایې هر سړی لکه بالکل ډول څه ویلی شي خو په فیسبوک یا خلکو ته د خبرو لکه دا به ګوره د دراني خبره نه وي دراني یو داسې قوم دی خپل مشران پېژنئ خپل مشران درته معلوم دي هر څه خپل نسل او اصل پېژنئ هر هغه سړی چې دی په خلکو کې په زور خبرې کوي زه وایم دا به د دراني د نسله وي نه وی دا به د دراني د نسله نه وي د دراني د نسل به هغه سړی چې هغه ما ته ووایي چې زه خفه یم قسم په خدای خوشحالېږم چې ما ته ووایي چې زه خفه یم ته بیا ګوره چې زه څه کوم ته بیا ګوره چې زه څه کوم زه څه طریقه کوم هره طریقه راسره شته الحمدلله د خپلو مشرانو ستاسو د ټولو دعا راسره ده انشاءالله تعالی هره خبرې هغې باندې یوه اندازه رسم
ډېر انتهایی غریب سړی یم ستاسو ډېر غریب ورور یم صرف او صرف ستاسو لپاره مې د خپل سر او د مال حال هر څه قربان دي ستاسو لپاره ولاړې وې